Raza 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 darta tayar yam raza darta tayar yam yo palas دیوبندی یم گزار بدر کاوم زبردست دیوبندی یم رازا درتا تیار یم رازا درتا تیار یم یو پلس دیوبندی یم گزار بدر کاوم زبردست دیوبندی یم رازا درتا تیار یم تیار یم تیار یم تیار یم تیار یم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم مسلمانانو، ما د یو صوفي مولا په تبلیغانو حضراتو باندې سا اعتراضونه واردل او هغه چې کوم دی به د خپل ویډیو کې چې کوم دی نوم هم ورکړی دی د ریونډیانو اپریشن. نو ان شاء الله د دغه صوفي مولا د یوې خبرې به جواب کوم، خو د هغې نه مخکې ده به د خپل کلیپ کې ډېرې زیاتې غلطیانې کړي دي او ډېرې ناشنا او غټې غټې غلطیانې چې انشاءالله دا به د اولا هغه ماشوم هم نه کوي. نو زه د الله رب عزت په فضل سره د دغې صوفي مولا چې کوم دی د علمي غلطیانو طرف ته راځم. نو دا په د خپل کلیپ کې دا هم وایي، عبارت وایي انا فلان ابن فلان. نو محترمو دا انا چې کوم دی دا ضمیر مرفوع منفصل دی. نو دلته په ترکیب کې دا مبتدا جوړیږي او مبتدا هم مرفوع وي، خبر هم مرفوع وي. نو دې نه وروسته عبارت چې کوم دی هغه خبر دی. نو خبر دا د مرفوعاتو نه دی او دا صوفي مولا وایي چې انا فلان ابن فلان یعنی فلان منصوب کړی دی. تاسو دا واورئ. يقول انا فلان ابن فلان فاعرفوني، يقول انا فلان ابن فلان فاعرفوني. محترمو صحیح عبارت داسې او انا فلان ابن فلان او د صوفي مولا ویله چې انا فلان ابن فلان یعنی خبره د منصوباتونه وګرځو. دا اول نمبر غټه غلطي ده دا صوفي مولا او ان شاء الله دا به زمونږ د اولا طالب هم دا غلطي نه کوي. دویم نمبر دا صوفي مولا وی په حدیث مبارک کې راځي بلغوا عني ولو آیه. وی تبلیغیان حضرات د دې ترجمه غلطه کوي او په دې کې تحریف کوي. وی د دې صحیح ترجمه دا ده چې ورسوا اگر که یو آیت وي او تبلیغی حضرات وی چې ورسوا اگر که یو آیت یاد وي. نزوی ما چې اول خدا خبره ده چې تبلیغیان که دا حدیث مبارک وي نو بعضې خو عام خلک وي او عوام وي، د هغوی نه دا ګیله مه کوه. که ته وایې چې تبلیغیان په دې کې تحریف کوي، د تبلیغیانو نه لوی تحریف تا په دې کې وکړو. هغه تحریف تا څنګه وکړو؟ ته وایې چې بلغوا عني ولو آیه، ورسوا اگر که یو آیت وي. نو بلغو د جمع صيغه ده، د باب تفعیل نه د جمع مذکر امر حاضر معلوم صيغه ده. نو دا ورثه ته خو د مفرد چې کوم نه معنی کې د بلغ معنی کې. نو دا د ورثه معنی بیا مکو بیا ترجمه داسې وکړه چې ورثه وی تاسو، ورثه وی تاسو او ته ورثه یو غلطي دی وکړه. بلا ته اگر که یو آیت وي دا خو ولو آیه د دې ترجمه شوه. نو دا عني ترجمه تا چرته وخوړله او چرته دې دا عني ترجمه تا محذوبه کړه چې بلغوا عني ولو آیه. دا عني ترجمه تا چرته ویوړه. تاسو دا واورئ. صحیح ترجمه دا ده بلغوا عني ولو آیه. ترجمه دا ده ورسوا اگر که یو آیت وي. دي غلطه ترجمه څنګه کوي؟ وی بلغوا عني ولو آیه، ورسوا اگر که یو آیات یاد وي. نو د ځان نه تحریف نه دی په حدیثو کې. آیا چې یو کس رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم باندې ځان نه دروغ تړي په جهنم کې ځان له ځای نه جوړي، ځان له ټکانه نه جوړي، ولې نه جوړي؟ د محترمو دا چې کوم دی په دې حدیث کې دې صفې دغه تبلیغیان نه اخوا تحریف وکړو. باقي تبلیغیان دا ترجمه کوي. تبلیغیان چې کوم دی ګیله نه ده پکار، ځکه چې هغوی اکثر عموما هغه مفهومي ترجمه کوي.
نو تجب تبلیغانو باندې اعتراض کې نو دا غي نه مخکې چې کم دی اول په خپل تحریف او په خپل غلطی ترجمه باندې نظر واچوه. دریم نمبر دا غلطی کوي او دا وایي چې په دې حدیث کې اولین مخاطب صحابه کرام دي. نو محترمو دا یو مخاطب دی او بل مخاطب دی. کچری مخاطب شي دا به د باب مفاعلین د اسم مفعول څخه شي او که مخاطب شي دا به د باب مفاعلین د اسم فاعل څخه شي. نو که سو خبري کوي نو دیتا مخاطب ویل کیږي او چې څوک ورته ناس وي هغه اوري نو هغه ته مخاطب ویل کیږي او مخاطبین ورته ویل کیږي. نو دا وایي چې په دې حدیث کې اولین مخاطب صحابه کرام دي. نو اولین مخاطب موایا مخاطب وایا. صحابه کرام چې کوم دي هغه مخاطب نو په دې حدیث کې هغه مخاطب. نو اولین مخاطب موایا بلکې مخاطب وایا او مخاطبین وایا. نو تا ته پته نشته دی چې دلته د اسم فاعل صيغه استعمالول پکار دی او که د اسم مفعول په دې سیز باندې او په دې شړنګ منګ باندې ته نه پوه. او ان شاء الله داسې غلطي به زموږ د علماء ملګري هم نه کوي. څلورم نمبر چې کوم دی دا صیفي مولا فرمایي د قرآن پاک یو آیت شریف وي چې تعالی د قرآن پاک ناظره نه درځي او د قرآن پاک اغا ناظره چې کوم به ته غلطه وي او غلطه کې نو تا د چا ویل چې ترا پاسو لوی پټکې دیواله دی او بیا چې کوم دی زمونږ په کابیرینو باندې او په مشرانو باندې او په تبلیغي حضراتو باندې ترت کې یقینا چې مال خندا راشي او تعالی هم چې کوم دی خلوی خندا بزان بس په خپل پکار د مول نه د پکار. زکه چې دا د قرآن پاک د آیت شریف وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته. نو دا وای چې فإن لم تفعل فما بلغت رسالته دا واو په ځای فا ویل دا یو خو دی په قرآن پاک کې تحریف کړی دی بل تعالی نازینه نه درځي. تا د چا ویل چې ترا پاسا او ته چې کوم دی په مشرانو باندې په علماء کرام باندې چې کوم دی تا ګوته اوچتوا او په هغوی باندې ردونه کوه تا زیر واورئ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. محترم تاسو اوریدله دا فإن لم تفعل فما بلغت رسالته ویلې دی دا واو په ځای باندې فا ویلې دا لوی تحریف په قرآن پاک کې کړی دی. رازا 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 درتا تیار یم رازا درتا تیار یم یو پالس دیو بندی یم گزار بدر کاوم زبردست دیو بندی یم رازا درتا تیار یم رازا درتا تیار یم یو پالس دیو بندی یم گزار بدر کاوم زبردست دیو بندی یم رازا درتا تیار یم تیار یم تیار یم تیار یم تیار یم